زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اغستی دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پریدم دی نا مال تنکو کی مورتل پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاسا تاسو خبرم یہی مال برامنڈا کی جانا مولانا صاحب دا کار دسے شو مال رانش زئی دی ممبرانو دے ټټو زامنو پسې ګرځي کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځي که صوبایي ممبر لم ورکړی اور پسې ځي د غلو ګړوبي جوړ کوي او په سرونه ورته واړوي بے غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کوي په سوټو یې ولي د غلو پر ورو یې ولي زما کور به پریوزي والله چې زه د دوی خزم پرېږدم شرم کوي حیا کوي لږ غیرت کوي څوک در تراشي زمانه نه د خره روره خو چې خال درته خلاوړه پي بسته ورته متیازې را پرې دي تاسو خدای پیژندلی خدای بم نور تباہ کوي پاکستان دی وران شو ورشا د پنده حال وګورا په خپل وطن کې نن تانه د افغان مهاجر جوړ دے مری روډ باندې د پنده د بنگلو خلق په تمبوانو کې پراته فی الحال شل زره راکټه هغه داسې پرتی دي چې 24 غنټه خطر ده چې پنده په بل واره ته څه خبر یې کابل دے اور بل دے روس ویلی دی روس چې کزه د کابل نه لارم شم نو د کابل دیوالونه او غرونه به در سره 15 کاله جنگي ټول ملک په کابل کې په بمونو ډټ کړي دي خبر نه د جان د اعلی خو وختي خبره ده زمون مثال د سپی دی چې کوم ځای سملو التبه داسې ځای وکړو چې زپه سملا اسیم ټولو برخو په نه تیرا خو یو سات بس پته پاسې مونږ د سپی رونه دا ملک باندې ګوره چې دا ملک به تقسیم شي سبچاله لار شي سبچاله لار وای مال چې میراثي شي صد خپل صد پردي شي خدای خبر چې زمونږ نن د پاکستان تقدیر چې ده هغه لبنان جوړ شو څنګه چې په لبنان کې دنیا کباب کیږي لګیا ده ولی تاسو په ایمان وای چې د یو مړ کېدل او د لک مړ کېدو غم یو برابر دی کنه پرون دومره غوندي ماشوم تاسو په اخبار کې ولیدا 400 درزړو په بم کې الوته او کباب شوه په کټ کې پرو دومره ماشوم نو زما عزیزانو عرض داوت چې سوچ وکړئ د خلق دلاسه مونږ تباشو دا منبران دا اسمبلی دا حکومتونه دا بالکل نا اهل دي دا نا اهل دي دا د ملک دشمنان دي دا د خدای دشمنان دي دا د قران دشمنان دي دا د اسلام دشمنان هوټل یو ګورئ هغه ورځ مې مجسټریټ ته وی مال په دکانونو ګرځي ټیپر سره دی پلانټ چنل خو پلانټ چنل ورشد غټ غټ راونی سپ منډای کې ټیپر خو په یوانی ما به راوړي نو په ما به په دوه خرڅ کیزه په ما دي په دونی می خرڅ کی ورشد ارتيان راونی سا دویمه دا چې ز پته لګوم کپه دې روزه کې ما ته پته ولګی چې کوم هوټل کولاو ده نو مجسټریټ ته وی چې اول بتران اخلاص نشي او بل بیا د دې هوټل سره، 'هغه کار کوم چې چا کړی نه کارا. 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 'هغه کار کوم چې چا کړی
خدای قسم روټای او بخو پریدا په دې بنگلو کې د ورځې ښکارا شراب سکلې کی داغه معززین دي چې چا پرون خپل خزه د هندستان غډم ته وړاندې رستو کولی او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ باندې شریفانو ژوند تنگ دي دا مونږ باندې شریفان ته شریفي دله خزه د ډم بون کړه او ته شریفي پرېدم نه فرمان د ایمان دی نو داسې زور بلاس کې را نشي چې پار سرک د سرونو ډيري پراته او نور په خله دوی شرمېږي نه به حیا دي قسم په خدای زما د کنزلو کې 60 داخله ووري وخان دي دا زم طلاقي چي چې وایي خزه مو خان دي او بیره دې فرق او دوی سره څه چل واخر دعوانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله المحمود بصفات التنزيه والكمال نحمده إلى فرعون إنه طغى اے موسیٰ فرعون تورشا موسیٰ علیہ السلام فرمائل چھے اے بار الہ زما جبہ کی لکنت تے ما سره یو ترجمان پکار دے چې داغه جبه صفائی او صفائی سره خبره فرعون ته نو الله ورته فرمایل چې تا سره می مرګره ک هارون وزیرا هارون علیہ السلام چې ستارور دے دامن پیغمبر ک او دے بستا ترجمانی کئی عزیزان فرعون په خپل دربار کې ناس تو ډېر بیغما او بیغچا د خدای دعوی کړي وو او دنیا په خدای منلې وو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه ورل او ورته وی چې ته خدای نه فرعون ورته وی چې زما پنه خدای توب باندې څه دلیل دی ولی زه خدای نه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې
ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. کته خدای نو الله نور د مشرق طرف نه خېجی ته د مغرب نه راوخېجو. اوس دا شی چې د فرعون په وس کې نو الله فرمایي فبهت الذی کفر، د حیران پاتې شو چې دا شی خو زما په وس کې نه دی. فرعون ورته وی چې واوري زما خدای خو تاسو نه مانی، خلاصونه خپې بدر نه مختلف پرې کوم. نو دوی ورته ویلي چې کوم په خپل مرګ مړ شو او یا تمون لاسونه خپې پرې کې، نو ان الى ربنا منقلبون، دغه خدای ته بزو. آخر الامر یا مرګ د موږ د پاره مقدر دی، کته مړکیم دغه خدای ته بزو او که خدای مړکیم دغه خدای ته بزو. موسی علیہ السلام چې دا خبره فرعون ته وکړه نو فرعون وی راویني سي. پولیس چې کوم ګارد ولاړو د په محل باندې هغه ته حمله وکړه. چې حمله وکړه نو الله فرمایي چې دغه وخت کې موسی خو یوازې او فرعون د ټول سلطنت مالک و. نو ما وحی وکړه موسی علیہ السلام ته، ان اوحینا الی موسی ان الق عصاک، چې موسی د امسا دی وګرځاو د فرعون مخه ته، فاذا هي ثعبان مبین، ناګهانه د امسا یو لوی اژدها جوړ شو. علماء لیکي چې هغه اژدها داسې وا چې لاندې شونډه د هغه اژدها په ځمکه پرته و او پاس شونډه د فرعون په محل پرته و. دومره داخله وازه و. فرعون چې څو وخت کې دا اژدها ولیده نو علما وایي چې په دغه ورځ په د یری نه دستونه ولګېده، په یو ورځ کې 400 دستونه کړي او تختید. اعلان وکړ چې لښکر وکړي او دارونیس. موسی علیہ السلام پسې لښکر شو. چې لښکر شو موسی مخکې سره د مرګرو او د فرعون لښکر ورپسې د دریاب غاړې ته چې ورل نو اسمان ته وکړه چې خدای رستو د فرعون فوج دی او مخکې دریاب دی، اوس به کوم څه. نو الله فرمایي چې ما بیا وحی وکړه موسی علیہ السلام ته چې په دې امسا دې دا دریاب اوها. نو چې په امسا دریاب اوهلو نو په هغه دریاب کې 12 لارې جوړې شو. دائیں بائیں د دیوالونو د اوبو او منځ کې لار و. فرعون د دریاب غاړې ته دغه وخت کې راورسېدو، موسی علیہ السلام په دریاب کې په دې لارو کې ورننه وته. چې دې غاړې ته راورسېد نو دې پوه شو چې والله غرقېږي، خو غیرت ونیو. الله دې امان راکړي. بعض وخت کې سړی پوه شي چې دا زه غلط کار کوم، لیکن کپړې د منو
د پښتو ملک د سترګې میټیټي ځکه د پښتنو سترګې ډېری ټیټي که واده کې ګډ نشیم سترګې ټیټيږي که خزه ګډ نشیم سترګې ټیټيږي او چار آرام توبونه کې د دې سترګې ډېری ټیټي او د ټیټو سترګې بس ټیټي تاسو اتوره په دې دنیا کې کړه کړه دا اعمالکم عمال